عمران خان ډیر زر رها کېدو ولدي صدر عارف الوی یو ډیر دبنګ بیان جاری کړی دی. عمران خان با 15-20 ورځو کې رها کېږي. په دې باندې هم تفصیلا خبره کو. بل اډیا لاجیل نه هم عمران خان ډیر اهم پیغام جاری کړی دی. بل د عمران ریاض خان حواله سره هم مختلف خبرونه مخې راتلل چې ډیر خلکو به چې عمران ریاض خان پاکستان پرې خره ملک نه بهر تل دی، خو بیا ډیر خلکو وی چې نه پاکستان کې قید دی یا ګیر کړل شوی دی یا غوا شوی دی، ملک نه بهر نه تل. واغې نه پس بیا عمران ریاض خان ټویټ هم وکړو چې زه صحیح سلامت ما. مخالفین اوس دا سوچ کوي چې شری دا عمران ریاض خان د ملک نه بهر لاړو نو دی خو بیا ډیر زیات ازار شي. د ویلاګ د ویډیوز چې کوم دي هغه بیا موږ نشو برداشت کولی. نو په دې وجه باندې عمران ریاض خان د مخالفین د عمران خان چې کم مخالف خلک دي یعنی مسلم لیگ نون والا ای نه غواړي چې عمران ریاض خان بهر لاړ شي، ځکه دا بیا ډیر غټ درد سر د لپاره جوړ شي. خبر سترګوهر او عمران خان اډیالا جیل کې ملاقات هم شوه دی. دغه ملاقات کې څه خبرې شوې در سره هم شریکوم. خو دې نه علاوه دغه ملاقات حواله سره چې صحافیانو هم دا عجیب بیانات جاری کړي چې برستر ګوهر عمران خان ته منت د پر لګل شو، حکومت لګل چې تلار شاغله مینت وکا چې دغه دستاسو کم پلاننګ د سیول نافرمانی تحریک ته دا فدال مشروع کو. د دې نقصانات ډیر زیات دي د ملک د پاره. په دې باندې هم تفصیلا خبره کو. ټول نه بیل خو په برستر ګوهر خبره کو چې دنه برستر ګوهر کل عمران خان سره ملاقات وکړو او بهر وروته نو غسوي. برستر ګوهر ویل دي چې زما عمران خان سره ملاقات په خوشګوار ماحول کې وشو، د معمول خبري اترې وشوي. نیمه غنټه چې مذاکرات حواله سره کم زموږ اپډیټ سو، نیمه غنټه ما عمران خان په غي باندې بریف کو چې کم زموږ د ملاقات ډومبنه دور شو، کم زموږ د مذاکرات ډومبنه میټینګ شو. په غي نیمه غنټه ما عمران خان بریف کو. عمران خان وی چې خبره ده چې مذاکرات شروع شو او مذاکرات د پاره د یو ټایم فریم مقرر شي. لکه مطلب حکومت دی چې دومره ټایم کې موږ د تاسو مطالبات ومنو او بیا به دومره ټایم کې تاسو زموږ مطالبات منئ. مطلب یو ټایم فریم د مقرر شي. دا نه چې بس تاسو ملاقات بکی او آوټپوټ بهر نه راځي، سره رزلټ په نه راځي. ځکه عمران خان دا مطالبه هم کړی دا چې مذاکرات په اله مخ کې زی چې د زموږ کارکونان کم چې انډر ټرایلز دي هغه رها کینو له مذاکرات مخ کې بوزي کینی بیا به د سیول نافرمانی چې کم تحریک ته دا به شروع کیږي. خبر ډیر صحافیانو دا وی چې برستر ګوهر په دې وجه عمران خان سره ملاقات کړو چې دا حکومت لګل او عمران خان سره ملاقات لا ځکه چې کم د مذاکراتو ټیم دیغه عمران خان سره مذاکراتو ته نه پری دی او برستر ګوهر عمران خان سره ملاقات د پاره پری دی. نو په دې وجه باندې ډیر صحافیانو دا خبره کوله چې عمران خان سره ملاقات د پاره برستر ګوهر حکومت لګل چې تلاړ شداغه مینټ سماجت وکا چې د سیول نافرمانی کم تحریک ته دا نه شروع کړي. ځکه سیول نافرمانی تحریک کچره شروع شو نو بیا پاکستان حکومت ډیر زیات خساره کې وي. نو اخر خودی نه هم عمران خان انکار کړی دی دا کم سیول نافرمانی تحریک مؤخر کولو نه. عمران خان صفا الفاظو کې انکار کړی دی چې دا به تر هغې نه کینسلوم چې ترڅو زمونږ کم از کم 2 مطالبات نوي منل شوی کې یو مطالبه دا چې د پی ټی آی څومره هم انډر ټرایل کارکونان گرفتار دي هغه رها کړی دی. او دویمه مطالبه دا چې 26 نومبر او 9 مئی باندې د جوډیشل کمیشن جوړ شي او دغه جوډیشل کمیشن کې د سینیئر ججز شامل وي او په دې باندې د ښه ډیټیل سره انکوایری وشي. دا اپډیټ خپل رائے کمنټ کړئ. د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه جی. والسلام.